نوم شیرین زاده دی او دا ځمکه زما د پلار په نوم ده. ما جومیات ته وقف کړل او د جومیات مې پې شروع کړلی. صرف اوس یې د لینټر انتظار دی. زما سره پکې خلکو لاس اخلاص هم ډېر کړلی. زموږ د مالي والا پکې غریبانان هم ډېر زیات دي که نه، پیسې ورسره شته هم نه. هغه دې زموږ سره مهرباني وکړي چې زموږ سره په دې جومیات په دې چت کې لاس اخلاص وکړي. د علمانو جومات د دې کسانو نه ډېر زیات په فاصله کې دی او د فقیرا جومات هم ډېر زیات په فاصله کې دی. په دې کې چې کوم ځوان ینګ هلکان دي هغه منزله علمانو ته هم خطی شي او فقیرات هم تللی شي، خو کوم چې زغایب دي هغه په دې ځای کې پاتې دي. دا ماشومان د دې دغه شان د تعلیم نه هم پاتې شو، د سبقونو نه هم پاتې شو. تحصیل خوازخیله او بیا فقیرا علمانو ډن وته وي د مین روډ نه کافي چوت زیاده په کوم ځای کې چې ولاړم جی دا جومات ته تاسو کته شي د بلا حد پورې بدی کې کار مشوي دی، کنسترکشن لا روان دی. د ځمکه چې کوم ده د جسم را سره ولاړ دی دا دوی وقف کړی ده د بلا حد پورې تقریبا د دوی په هغه تعاون باندې دا تقریبا د حد تر ورسېدو اوس تقریبا ننټر پاتې دی. نن زموږ په دې ځای کې د ودرېدو مقصد دا دی چې کوم مخیر حضرات دي هغوی ته دا پیغام مخې ته ږدو به حیثیت مسلمان موږ ټولو له پکار چې یاره جوماتونه آباد کړو. دا زموږ د معاشرې لپاره به حیثیت زموږ مسلمانانو لپاره دا لازم مظلوم خبره ده، ځکه چې که زموږ جوماتونه نه وي نو موږ به خپل عبادتونه او زموږ د ماشومانو سبقونه هغه به داسې کېږي. د دې ځای چې کوم جومات ته یا د دې ځای رقم خلک جومات ته ځي جمع له ځي نو کافي تقریبا د کیلومتره پورې به زه ووایم چې په فاصله کې د ډېر چوت هم دی. کم زوی په چې کم دي جو هغوی خو مجبوري ده او کم ځوانان دي نو هغوی د دې ځای نه ځي او هغه ځي ته خپل منځله. د غاجي صاحب را سره ولاړ دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لجي صاحب خیر دی؟ خیر خیریت تاسو ډېره مننه. مهرباني چې خپل پیژنګلو خپل نوم راته والی او د ځمکې د جومات ته تاسو وقف کړی. زما نوم شیرین زاده دی او دا ځمکه زما د پلار په نوم ده او ما جومیات ته وقف کړل او هغه د جومیات مې پې شروع کړلی او دا دومره کار به کې د لښکیا راورسېد چرت ته ورسېد لینډر ده، صرف اوس یې د لینډر انتظار دی او زما سره پکې خلکو لاس اخلاص هم ډېر کړلی. او دا چې زموږ د مالي والا پکې غریبانان هم ډېر زیات دي که نه، نو پیسې ورسره شته هم نه. چې داسې دا پروګرام څوک اوري نو هغه دې زموږ سره مهرباني وکړي چې زموږ سره په دې جومیات په دې چت کې لاس اخلاص وکړي. یو د دې بصیر پلار دی سرنزیب نوم یې په سعودي عرب کې دی او د هغه د کفیل نوم دی محمد مهندس او هغه به کې دغه ځای نه لاس اخلاص کړلی، هغه ریالونه رالیږلي دي او په هغې باندې موږ سیخ راوړلی دا ځای بهر پروت دی، تاسو به په کیمره کې هم راونیسئ. او هغو زما سره دا ډېره غټه منډه ول او د هغو موږ غټه شکریه ادا کوو او د هغو ډېره غټه مننه کوو چې دا موږ سره یې دومره غټ امداد وکړو په دې کې. او دغه دا حاجي صاحب څرنګه چې ما وویل د دې ځای نه هغه مخامخ لرې یو جومات ښکاري، تاسو هلته کې جمع له ځئ؟ موږ د جمع مانځل هم ځو، زه اکثر کله ماسخوتن لاړ شم او ماښام مانځله چې لاړ شم ماښام مونځ هم وکړم، د ماسخوتن هم وکړم بیا له راځم او د سهار مانځله زه ډیلي ځم او نور منځونو ته زه نشم رسېدی. او کوم ماشومانان چې کوم دي نو دوی د مدرسې سبق چې کوم او مدرسه هم په هغه جومیات کې ده جو دی اوس په 12 بجې چې بانک شروع شي جو لاړ شي جو هلته کې په 2 بجې بیا مدرسه شروع کېږي، نمازدیګر بانګه پورې مدرسه وایي، د هغې نه وروسته بیا راځي. دا واړه دي جو په لارې والم کوي، د یو بل کله سرونه یې مات کړي او کله خپې ماتي او جو بس دا لارې باندې واله او ټکول کوي لرې دی جومیات. دا به راته ووایي چې هسې داسې ووایي چې دا څومره ځمکه ده د دې دا لینټر چې اوس کوم دی چې کتونکو ته واضح دا ځمکه چې ده که نه دا 50 فوټه داسې په اوږدو دی، 15 فوټه دا پلن دی، دننه به کې دا شپږ څپه دي، د دې دننه په دې کې 500 کسانو گنجایش دی بغیر د برنډې نه، دننه په دې کې گنجایش ده ښه دی. ډېره مهرباني جي. ګرانو کتونکو د غاجي صاحب خبرې تاسو واورېدې، دا وخت زموږ سره بل هم یو ځوان ولاړ دی د دې ځای، تاسو به څه ول غواړئ جي څه پیغام؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګرو ستاسو د میډیا واره ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دې ځای ته راغلی. زه خو د چینکولۍ یم، د چینکولۍ نه شاته په چرو کې پاتې کېږم. دې علاقې ته ډب د علمانو ویلی کېږي او دی په علمانو کې کده ډنډ دی. د علمانو جومات د دې کسانو نه ډېر زیات په فاصله کې دی او د فقیرا جومات هم ډېر زیات په فاصله کې دی. په دې کې چې کوم ځوان ینګ هلکان دي هغه منزله علمانو ته هم خطی شي او هغه ته هم تللی شي، فقیرات هم تللی شي، خو کوم چې زغایب دي هغو په دې ځای کې پاتې دي. بل تاسو نن راغلی په دې ځای کې ګرمي هم ده، ګرمي نه په پورته څوک تللی شي، دا ماشومان د دې دغه شان د تعلیم نه هم پاتې شو، د سبقونو نه هم پاتې شو، نشي تللی. هغه زموږ د دې میډیا په سطحه ستاسو د دې میډیا په سطحه زه د خپلو مسافر ورونو ته ټول مسلمانانو ته دا وایم چې د دوی سره څومره پکې امداد کولی شي، د الله کور دی، که د چا لږ بس کېږي او که د چا ډېر کېږي چې وکړي نو ډېره به غوره وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. دا صدقه جاریه دی جي، څومره چې هم په دې کې که د خښتې د سیمټ یا د هر نمونه میټیریل چې کم دي
که د چا پوره وس نه کېږي او صرف پکې هغه لږ غوندې هم د خپل وس مناسب څه کومک وکړي تعاون وکړي نو د دې جان هم ګټه ده او د هغه جان هم ګټه ده. ګرانو کتونکو د دغه ځای صورتحال موږ تاسو ته ووایو. دغه جومات دی الحمدلله د بلا حده پورې کامیاب شوی دی او آباد شوی دی. صرف لنډر پاتې دی. تاسو له پکار دی موږ له پکار دی چې د خپل حصې په دې کې تعاون وکړو او دا جومات آباد کړو چې زموږ مشران او موږ دغه خپل عبادتونه خپل مونځ او دس په دغه جوماتونو کې وکړو او زموږ چې کوم را روان کل یا ماشومان دي چې هغوی خپل سبقونه په دې کې ووایي. ګرانو کتونکو زه امید ساتم چې لازم به تاسو د دغه مشرانو سره د دوی د کانټیکټ نمبر موږ تاسو ته په سکرین درکو او چې څه قسم هم تعاون ستاسو د طرف نه د دوی سره د میټیریل په شکل کې د نقدو په شکل کې نو بالکل تاسو به د هغوی سره په دغه نمبر رابطه کوئ او د خپل وس مناسب به د هغوی سره تعاون وکړئ او زه امید ساتم چې لازم به تاسو د دوی سره خپل تعاون کوئ. تر بل پروګرامه پورې ما خپل قربي افتخار احمد لور کی اجازت په لوی الله مسپارم. د الله په امان.